دی د خلکو هزار پروپیګنډې دي خو زوم دې میدان کې الله کمزوري سړی نه قبلوي کم سړی چې رشتہ دارۍ له لته نشي ورکولی هغه سلفي نشي جوړېدی کم سړی چې خاندان پرېښودلی نشي هغه سلفي نشي جوړېدی دا د نرانو کار دی دا به د قرآن او د حدیث مخې ته رشتہ دار هم پرېږدي دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې استازانو نه هم بغاوت کې دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې ائمه مجتهدین او علماو نه هم بغاوت کې دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې د تنظیم نه هم بغاوت کې دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې د معاشرین هم بغاوت کې دا ټول کارونه چې کوي هغه ځوانان کوي او ځوانان نه دي مګر سلفیان عرض مې دا کو چې بهادر او زړور خلق الله د حق د پاره قبلي الله دې مونږ تاسو قبول کی او الله رب العالمین دې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کی ځوان د ټولو نه د امن پیغام څه دی اے خلقو د هر چا قدر وکې اے خلقو د هر چا ادب وکې خو روان شه قرآن پسې او روان شه احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا د یو تنظیم نه انکار وکړو دی کافر کیږي کچا د یو پارټۍ نه انکار وکړو دی کافر کیږي کچا د چا د رای او د مفتابهی قول نه انکار وکړو دی کافر کیږي زدا سے منهج لرم کچا د هغې نه انکار وکړو کافر کیږي هغه قرآن دی او حدیث دی کچا قرآن او حدیث نه انکار وکړو مسلمان پاتې کیږي اسم زه مفتی یم زه ذمه دار یم او خو تاسو ډېر کوئ که نه اسم زور مال راځي چا که د قرآن او د حدیث نه انکار وکړو آیا هغه کافر کیږي ضرور کافر کیږي او دا زما فتوا نه ده دا فتوا الله په خپل کتاب کې بیان کړی ده چې اے خلقو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اے خلقو دنیا کې چې جون تیروي دا اصول په ځان باندې لاګو کې اے د نوشهره علاقې سره تعلق لرونکو مسلمانانو اے د ګرد رواح نه راغلي مسلمانانو په فیسبوک باندې خو ډېر پوسټونه ګورئ د کلي کې هر قسم اعلانات اورئ راشئ نن د رب اعلان واورئ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اے خلقو د الله ومنئ اے خلقو د محمد رسول الله ومنئ فإن تولوا فتوی ته غوږ کېږدئ قرآني فتوا ده اطیعوا الله د الله تابعدار شه و اطیعوا الرسول د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقو تابعدار شه فا علما پی پوئیږي بس مزې مو وکړې نو داسې به هم وي څوک چې دا نه مني داسې به هم څوک چې دا نه مني یاره چې داسې به راته وښیم چې درته به ووایي چې کل آیت او حدیث یخالف مذهبنا فهو اما مؤول او منسوخ وای چې زما مذهب سره سمې نه خوري یا به منسوخي یا به تاویل کې توبه توبه تاسو کتابونه نه دي کتلې بهرحال الله وای د چا ومنې د چا په طریقه خو که نه یې منې فإن تولوا که دې نه مو مخ واړو قرآنی فتوا ذکر کم یریږئ خو نه که نه سر کې ہوش کې زه ذمه دار یم تاسو صرف آو کې ووایم فإن تولوا انسانیت ستا په تنظیم پرېښودو نه کافر کېږم ستا د مجتهد رای سره په اختلاف نه کافر کېږم زه داسې پیغام دنیا ته مخکې کوم زه داسې لا او قانون دنیا ته مخکې کوم که هغې کې د یو ټکي نه انکار وکړو فإن الله لا يحب الكافرین نو په دې ته کافر کېږي او الله وایي داسې کافر ته زه د رحمت په نظر نه ګورم دا قرآنی فتوا ده اور کله فرمایي فاحذروا ځان بچ کے فإن تولیتم که مخ مواړو
فاعلموا نزان په دې خبره پوه کې انما علی رسولنا البلاغ المبین زما په پیغمبر خو صرف بیان دی دی به د قرآن او د حدیث پیغام خلکو ته رسوي دی به د الله او قانون خلکو ته رسوي لیکن ای خلکو که د قرآن او د حدیث نه مو مخ واړو رب فرمایي یو ورځ به زما گرفت کې راشي او زما گرفت کې چې راشي ان اخذه علیم شدید الله وایي زه چې دې ونیوم د دنیا یو طاقت د خلاصولی نه شي. ای خلکو